بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا الأصل قلنا إن البيع بالخمر مشروع بأصله وهو وجود ركنه في محله غير مشروع بوصفه وهو الثمن. نقول تشترون وكذي ورزق كذي رشوي شرائط شيئا وليس بدي نهي بباس کی من اول نمبر باس ته نهي د تعریف کړو او ویلی مودا خاص د قبیله نه ده او الله حکیم ذات دی او حکیم ذات چې کوم شي منع کوي هغه کې به قبح موجوده وي. دویم باسم په اعتبار د قبح سره د نهي یا د منهي نو تقسیم کړو دوه اقسام ده. یو قبیح لعینه بل قبیح غیره. قبیح عینی خپل کور کې دوه صورت دوه قسمه قبیح عینه وضعا قبیل عینه شرعا چې عقل ادراک د قبح کولای شي قبیل عینه وضعا دی او کني شي کولای شرع معنی موقوف نو قبیل غیر عینه شرعا دی. شریک معنی دوړو یو حکم د حکم اصل له نن ټول خبره پدې کې راکا اصلا به باطل وي یعنی ذاتا او وصفا به باطل وي احکام مشروعه به نه مرتب کیږي. دا قسم کړی وي به دی قبیل غیره دو قسم او قبیل غیره مجاورتا او قبیل غیره وصفا. قبیل غیره مجاورتا حکم داو چې دا به اصلا مشروع وي وصفا به مکروه وي. قبیل غیره وصفا حکم داو چې ذاتن به مشروع وي وصفا به فاسد وي. دا قسم کړي وي دا دوه باسه. دریم باسم به پدې کې کړو چې افعال حیثیه چاته وي افعال شرعیه چاته وي او د افعال حیثیهونه چې نه راشي نو د حنا پورای په کې دا و د دې تعلق به د قبیل عینه سره اگر شریعون نه راشي تعلق به د قبیل لغیره سره. شافعی وای د دوالو تعلق به چې نه راشي قبیل عینی سره تعلق وي. دلیل د شافعی هم ذکر کړو چې کله امر مطلق ذکر شي تعلق د حسن لعینی سره وي د غشان کنه هم مطلق ذکر شي نه تعلق به د چا سره وي د قبیل عینی سره. د احناف دلیل برون ذکر کړو چې اصل کې څو شي نه دي درې مقدمه ویلې وکنه نو موږ وایو قبح چې ثابته په داسې انداز به ثابته چې مقتضی ور سره باطل نشي ځکه قبح او اقتضاء ثابتيږي نو مقتضا به په داسې انداز ثابته مقتضی ور سره باطل نشي او کشری قبیل عینین وګرځي نه به نه باطل نشي بلکې نه به نفي جوړ شي نو ته مقتضا داسې ثابته کی چې ور سره به مقتضی باطل شي. دا خبره تیر شوی وکړه. څلورم باس په تفریعات کې دغه مخکې زوبه ور سره څو تفریعات کې ناراضي ګوري ودا. وعلى هذا الاصل قلنا وعلى هذا الاصل معنا يعني نهي د تصرفات شرعيه او تقاضا د بقا د مشروعیت کې د ملائقه عبارت دی بینی اشیاء کی ذکر کړي بلکې تاسو د اشیاء کوم ذکر شوی دلته د مکمل د ملائقه عبارت دی مکمل غیر نقل کړي ودی اشیاء معنی تاسو ما تلک برو وایي ما ول تفریعات کوي د حناف په نظمانی مسله دا وا چې کله نه د افعال شرعیه او نو شي تعلق د چا سره د قبیل غیره سره دا سوا او د شوافی په نظمانی چې کله نه د افعال شرعیه او نو شي تعلق د چا سره قبیل عینی سره د دې نه د بل شان تعبیر کوي په اسانه معنی چې نه د افعال شرعیه او نو شي نو حناف په نظمانی به اصلا مشروع وي ځکه د قبیل غیره سره تعلق دی کنه نو ډایرک حکم وای کا اصلا بمشروع وي وصفا غیر مشروع وي. اشوافه بنظمانی کنه اذا افعال شرعیه نو وشي تعلق د چا سره قبیل عینی سره ډایرک دی حکم وای نو پاسانه خلق داسي وای چې نه اذا افعال شرعیه نو وشي اشوافه بنظمانی دا به اصلا او وصفا دواړه غیر مشروع وي احکام مشروعه به نه مرتب کیږي. تعبیر معنی پوه شو نه اوس راځي وعلى هذا الاصل بنا په دقه اصل باندې کم اصل چې د حناف بنظمانی اصلا مشروع وصفا غیر مشروع ډایرک حکم وو کنه یعنی قبیل غیری سره تعلق وای قلنا من وایو څه ولې چې کله یو سړی بیع کوي بیع او سمن پکې شراب جوړ کی خپل مسلې دراشي دی مولوی صاحب نزد کتاب علم او په شراب وی ته علم زم کتاب را باندې را خرڅ کا او یو کیلو شراب بدل لدر کما یو منګه شراب بدل لدر کما شراب هم سمن جوړ کړیات ساتي دی خبره ده دا خبره یاد ساتي شراب هم بیان نه جوړ کړي بلکې سم جوړ کړ سمن ندل تبيع چې دا اصلا مشروع ده ولی رکن د بیع موجود دی هغه سره
مبادله المال بالمال بالتراضي ما مال ورکو شراب هغه مال راکلو کتاب اهلیت د بای موجود دی هغه محل د بای لري زما محل د بای ایجاب او قبول مو شو ور سره کتاب ولې چې ذکر کوي محل د بای موجود دی محل د بای اصل کې مبيعي ښا محل د بای څوک وي او کتاب مبيع هم موجوده ده نو ذاتن د بای څه شولا تاسو بلندو معنی وي ذاتن اصلا د بای مشروع شولا ولی ارکان د بای موجود دي ایجاب او قبول شتا بعد تعریف د بای به صادق د مبادله المال بالمال نو ارکان د بای موجود دي محل د بای موجود دي مبيع موجود ده اهلیت په بای او مشترک مشتبس خبر ختمه ده وصفا غیر مشروع ده وصفا ولی تاسو د شراب ته وګورئ دای سامان جوړ کړ او شراب خو مال دی مولي څه توجه خو متقوم نه دی مال ولی دی ځکه مال چاته ویل کیږي کوم شي ته چې د خلکو طبيعتونه مایل کیږي هغه ته مال وی شراب ته مایل کیږي ځکه خو غلط سکی کنه مال چاته وی چې د خلکو د طبيعتونه مایل کیږي او څه یو وخت پورې ذخیره کیدی شي نه په دې سره غستې شي شراب هم دغه شان دي خو متقوم نه دی ځکه متقوم هغه ته ویل کیږي چې یا بذاته سره استعمالول شي آیا غي خرج کې دغه قیمت استعمالول شي شراب نه څوک بذاته استعمالول شي او نه څوک خرڅول شي چې پیسې استعمال کړي نو شراب مال دی خو څه نه دی متقوم نه دی نو کدی ته وګورو چې مال دی نو سمانیت ټیک دی خو کدی ته وګورو چې الکه متقوم نه دی نو به سمانیت نه دی صحیح نه من وجهن سمن جوړیږي من وجهن نه جوړیږي او تاسو ته ما خبره کړې چې اصل بابای کې څوک ده مبیا ده نو مبیا خو من کل وجوه مال لزکه کتاب مالم دی ور سره سم دی متقوم هم دی اصل بابای کې څوک ده مبیا ده ځکه نسبت د بای مبی ته کیږي تاسو چې خلک وایي کتاب می واخستلو دا نه وایي چې پیسې می خرڅ کړل دا سی وایي څوک کتاب می واخستو وایي دویم دا چې شرایط ټول مبی کی چې لکه بای چې دی بای د په قبضه کې به مبیاوي دا څوک نه وایي چې د مشتری په قبضه کې به سمن وي دا څوک وایي او دا وایي بای چې دا به قدرت لري چې مبیا مشتری ته وسپاري څوک دا نه وایي چې مشتری به په سمنو قدرت لري چې بای ته به وسپاري دا څوک نه وایي نو شرایط ټول بچا کې دي یو خدای چې نسبت د بای مبی ته کیږي دوی مدار شرایط ټول بچا کې معتبر دي مبیا کې نو معلومه شوله چې اصل بای کې څوک دا مبیا ده نو مبیا مال هم دي کتاب متقوم هم دي پاتې شو سمن دې درجه د وصف درجه ده ولی سمن دا موقوف فی بچا معنی مبیا باندې او موقوف داسې درجه لري مقابله کې لکه وصف یا دا سمن وصف شو مال دې متقوم نه دي دې وجنه کې نقصان رااله نقصان د وصف د وجنه رااله کنه د اصل د وجنه رااله وصف د وجنه رااله اصل د وجنه خو نه ده کنه افعال شرعیه دي باید افعال شرعیه ونه ده نه به وارد شوی د شراب باندې مخر سوی تعلق د قبیله غیره سره شو څنګه شو موږ ثابت کړل اصلا مشروع ده ځکه مبیا صلی هغه سیدا وصفن د سمنو د وجنه کې نقصان راغله د قبیله غیره وصفن د قسم نشو او حکم دا غي څو ذاتن مشروع وي وصفن به غیر مشروع وي دا هم ذاتن مشروع وي بیا وکړه قبضه وشو له مال کتاب را کومه شراب ورکړه بس کتاب زما شو شراب وزده شو اگر کو حکم دار دبا دی او پسرت کی خو بیا وشو له بس حکم به لګي حکم مشروع په ولګي دو شاله کزما په بیا په کتاب ملکیت تراله دا حکم مشروع دی کنه په لګي وای شي ولا هذا لسه قلنا بنا بدغ اصل معنی منغوایو ان البيع شراب الخمر بشراب او شراب په سمن جوړ شي مشروع دا مشروع دا به اصلي مشروع دا ولی به اصلي مشروع دا او وجود رکنی هغه وجود هغه ځکه چې موجود دی رکن د بای بر لیکلیا سری کلی مبادله المال بالمال موجود دی ور سره تاسو دا ځته اهلیت موجود دی فی محله په محل کې موجود شی محل موجود دی مبیا موجود رکا غیر مشروع بوصفه دمر دا چې مشروع بوصفه نه ده وصف به اعتبار سره غیر مشروع ده ځکه متقوم نه دی وصف یې څوک دی او سمن دی
لأن الخمر ذکر شراب چی دی مال دا مال دی خو غیر متقوم نه دی ما وجه ویلی وا نو چې مال دی فیصلح ثمنا د دې د وجه نه د ثمن صلاحیت لري من وجه ذکر مال دی دون وجه متقوم نه دی نو دی بل وجه نه صلاحیت د ثمن هم نه لري او ثمنو کې ملي سه ماته واستویلی ګورئ مبيع چې وا من کل الوجوه مالو مالمو ورسره متقوم هغه کې خبره نشته خبره په ثمنو کې ده من وجهین مال دی من وجهین مال نه دی او ثمنو د لپاره دانه د لازمی نه ده چې هغه دی مال هم یو متقوم دی هم وي بس کمالو کنه ام بې بکیږي اگر که فاسد حقيقي فصار فاسدا شولا لا باطلا نه ده وکذا مې څه پوهه شولې پی دا کوم مثال می شو ویل دینه بلند تعبیر دا کوي دا بیان وز تفریعات شروع ده د حنا په بنظمانی چی نه د فعال شرعیو نه وشي نو بقا د مشروعیت تقاضا کوي د بقا د مشروعیت یعنی احکام به وسم مرتب کیدي شي اگر قبیل غیری حکم دغه وکنه احکام به مرتب کیږي نو کې وسله به یو کی په شراب سره نو رکن د بیم موجود دی محل د بیم موجود دی لہذا ذاتن بیم مشروع شولا وسپن غیر مشروع د ځکه سمن شراب دی مال دی خو متقوم نه دی نو متقوم نه دی وجنب کې قبح حلاله نو ذاتن چې مشروع وي وسپن غیر مشروع وي قبیل غیری کنه دم قبیل غیری شو احکام به مرتب کیږي بلې مرتب کیږي وای شنه بل صورت وكذلك بيع الربا غير مشروع بوصفه وهو الفضل في العوض مليس برو غري دي مليس ابن زغنم لما 1 کیلو غنم ته علما 1 کیلو غنم ورل ورکوم ورتوای وتوی ما چې 2 کیلو به مان راکې توجه ربا چوت وایو ربا دا سود دی کنه چې دنه ز 2 کیلو علما او خپل ولا 1 کیلو ورکوم غنم چې بغنم خرسه تاسو معلومه ده چې هم جنس یو قدری وي نو دواړه به برابر وي او لاس پلاس به دا پکې شرط ده کنه والفضل ربا حدیث کې نبی له سلام وایي زیتی پکې سود دی دنه ز زیتی علما 1 کیلو غنم در کوم به دې شرط به مال دوره کې توجه دلته بیا بذاتی مشروع ده دم داسی وي دم افعال شرعیه دي پدیم نه وارد شوی ده والفضل ربا نه راغلی کنه بګي کمه زته سره به نه خرڅه او نه چې کړه افعال شرعیه وارد شي موږ حنا به د چانه سبب د قبی لغیرهنا دغه حکم سره چې تقاضا کوي د بقا د مشروعیت یعنی ذاتن غیر ذاتن مشروع وصفن غیر مشروع یعنی احکام به مرتب کېدل شي دا ټول آسان الفاظ دي چې تقاضا کوي د بقا د مشروعیت دلته دا حساب کتاب دی ذاتن ولی مشروع ده رکن د به موجود دی کنه مبادله المال بالمال دام غنم را کوي زم غنم ورکو محل د به موجود دی مبيع غنم دی غنم خوشته کنه خو صرف وسب کې نقصان راغلی وسب څه دی زیادت دا فضل چې دی فضل لا زیادت دا وسب دی ولی بیا دا وسب ذکر بیا هغه چې دواړه برابر دي دا بیا دا خو وسب پکې ناقص دی ولی تامنه ده بیا دا خو تامنه ده بیا دا تام علی چې برابرۍ دا برابر نه د لحاظه تامنه ده نو دا تمامواله نقصان را لیکنن دا وس تمامواله خو وسب وي اکه بل انداز معنی وي د ملایقو به کری بل انداز معنی دا زیادت چې کوم دی زیادت دا مزید علیه اصل وی او زیادت د څه وی فرع وی نو مزید علیه 1 کیلو غنم او ما طرفم 1 کیلو غنم دغه طرفم دا مزید علیه دا خو زیادت هغه ته دورا کې دا 1 کیلو ته زیاتی غواړم نه دا زیادت څه شو فرع شو ځکه مزید علیه اصل وی کنه او زیادت فرع وی وصف وی پوهه به شولې سمون وی سه بیا ربا چې دا اصلا مشروع ده رکن د بای موجود دی محل د بای موجود دی وصفن غیر مشروع ده ولی وصفن غیر مشروع ده زیادت پکې او دا زیادت په مرتبه د چا کې د وصف کې دی ولی وصف په مرتبه کې دی ځکه زیادت تفاضل دا تامواله ختمي او تامواله یو وصف دی نه وصف پکې خراب شو به الفاظ دیگر بل طریقې سره کوي زیادت چی مزید علیه اصل وی قانون دار او زیادت دا فراوی دلته نفس بیا اصل دا او زیادت پکې کول دا فرع شنو فرع د وجه نقصان را لګا وصل د وجه نه لہذا اصلا مشروع ذاتا غیر مشروع په دې حکم مرتب کیږي دا دغه 1 کیلو غنم مالک کیږي د 2 مالک کیږي ما اگر کو سره ته حکم دار شریعت طرف چو بس بیا ختمه کوي
2 کیلو خپل غلا ورکه خپل 1 کیلو دیواله وکذالک هم دغه شان بیع الربا چې غیر مشروعین دا مشروع نه دا به وصفي د وصف خپل د وجنه او الفضل چې زیادت دی فل وجه به وس کی وکذالک الشرط الفاسد فی مان الربا درېمه تفریم ولې تاسو ته معلومه ده چې کله په بیع کې شرط فاسد ولګي تاسو ماته متوجه شئ په بیع کې شرط فاسد ولګي نو بیع ور سره فاسدېږي شرط فاسد چاته وایي داسې شرط په بیع کې لګیدل چې بیع تقاضا نه کوي داسې ده کنه چې یا پکې به الفاظ دیگر بای ته پکې غټي مشتری ته پکې غټي یا پکې مبيع ته غټي دا شرط فاسد وي د مولوی سمانه دا کتاب خرڅومه زه ته ما کتاب می در باندې خرڅ کو 100 روپے 100 روپے را 100 روپے را کړې خو غره بده شرط چې یو میش په کې زم مطالعه کوم ما ته غټه ده خیالم ده کنه کلب کې مشتری ته غټي ما ته وې دا کتاب درنه په 100 روپے اخلم خو 100 روپے به قرض هم راکې علم دې کنه یا ور سره بل کتاب هم قرض راکې به در کوم یا و ته بل شاید کې به قرض راکې اوس مشتری ته غټه ده کلمه به ته غټي دا ما ته وې دا غلام در نخلم زه ته ما دا غلام در ما در خرڅومه به دې شرط چې خدمت به د غلام نه نالي ته غلام مبيره پاغه ته غټه ده برحال شرط فاسد چاته وې کلند الفاظ معنی وي شرط فاسد هغه شرط ویل کېږي چې بیا داغي تقاضا نه کوي صحیح ده نو مولوی سے په بای کې چې کله شرط فاسد ولګي د دې نه من راغلی دا نه رسول الله سلام ان بین و شرط نه من راغلی دا دام افعال شرعیه دی او د تعلق هم د چا سره د قوی لغیره سره اصلا مشروع د ولی بای دا اهلیت د بای مشتری محل د بای مشتری یعنی رکن د بای موجود دی محل موجود دی او فساد پکې د چا د وجه راغله شرط د وجه او شرط چې دا په منزله د وصف وي شرط چا په منزله نو ګویا د وصف د وجه نه پکې قبح رااله نو اصلا مشروع وصفا غیر مشروع دا د چا د قبیله نه شو قبیله غیری بل غیری نه شو کنه شو چې د قبیله غیری نه شو نو دا غي حکم په ولګوا تقاضا بکې د بقا د مشروعیت یعنی احکام به مرتب کې دي شي و به رسیدلې اگر کو حکم بدای چې احکام به څنګه مرتب کیږي شرط هم لګول به کې فاسد به هم مشتری د مبيع مالک شو او باید سامان مالک شو دا حکم به ولګیدو او ورته حکم دار چې واپس ختم کړي مولوی سے بدی قسم وای شو یاد ساتي مولوی سے منګ ویل اسی وای خبر کوم لګ برو ګوري اوټ خبر کوم فائدې نه بارا منګ ویل چې کله مشتری د ګټي یا باید د ګټي نو دا شرط فاسد دی نن سبا کتا سو ګوري من خلق پکی اخلي کولر دا ارشه چلی مانا پرچ اخلي او کڅم اخلي د ګارانټي پکی یی پکی کني پکی دې کې مشتری ته ګټه د لیټ چې موږ غلو دي کوم ګارانټي دا الګ خراب شو پس راوړه چا دا ګټه شو الګ مېش پس که خراب شو پکې مو پس راوړه شپږ مېش پس که پرش خراب شو پس راوړه دې کې چا دا ګټه د شرط هم دی مشتری دا ګټه ده بلکې باقاعده ته پوس کې څومره ګارانټي پکې را شرط را سواله غو دم خراب شو نو وخت کې واپس بل راوړم وای بشوري نه پکار دا بيوت څه چټول فاسد شي به هم جایز دی ولی علامه شبی و قاعده لیکلی دا چې شرط داسې شرط به بای کولږي چې بای تقاضا نه کوي نو بای ور سره فاسدېږي خو شرط دا دی شرط د پاره چې دا شرط په عرف او رواج کې عام شوی نه وي کچره دغه شرط په عرف او رواج کې عام شي اگر که فاسد شرط دی به بای نه فاسد وي په دې قصه پوهه شوري ټول فتاو کې د ذکر دا کا په دې خبره و وګورئ وكذلك شرط الفاسد غشن شرط فاسد چې په معنی ربا نه په معنی د ربا کې لري یعنی قبيل غیره نه دي وكذلك صوم يوم النهر مشروع باصله سلوه تفرید مولوی سے به تو کړي برو ګور رخصه توجه د اختر د ورځې روزه چې د دین نه راغلی ده نو روزه نیول د افعال شرعیه نه دي افعال شرعیه نه چې نه راشي د چا د قبیله نه قبی لغیره وصفا نه وصفا به کوم وي قبیله غیره نه بس کله مجاورتن نه جوړیږي کله وصفا نه جوړیږي دا څه وي قبیله غیره نه او قبیله غیره حکم سره تقاضا بکې د بقا د مشروعیت مسله خو یاد راکړه وسره نو د اختر د ورځې روزې نه راغلی ده او دا مونږ وې دام د قبیله غیره نه ده ولې د دلیل واوره روزه چاته ویل کېږي د دریو شیونو نزان منی کول سره د نیت نه
په وخت کې وخت سره د صبح صادق نه والا تر غروب آفتاب پورې دغه وخت کې درې شي نظام نه کول خوراک نه اسکاک نه جمانه سره د نیت نه دې ته څه ویل کی روزه نو که د اختر ورځې څوک روزه نیسي هم دغه روزه دې کې سفر خوند راغلی دغه تعریف په صادق دی ولې به تعریف صادق غیر کسنګ چې ربا کې یا باغ نور شین د بې بالخمر چې مونږ ویلی و هلته تعریف د بې صادقو دغه شان د اختر د ورځې روزه باندې د روزې تعریف صادق دی درې شي نزان منی کوي نیت هم دې د ثواب تر اتاب نواله تر غروب اتاب پورې وخت هم پکې دی تعریف د روزې به صادق شو کنه او په وخت کې څه نقصان شته که وخت کې نقصان و نور اوقات کې به روزه ټیک نه وي وخت کې څه نقصان هم نشته نو بذاته چې دا اصلا دا مشروع ده تعریف به صادق رئیس نقصان پکې نشته نو قبیل عینی نشو کې غیر وي قبح به کې غیر د وجه راغلی دا او غیر وصف لازم دی هغه څه دی دا الله پاک کمل مستوب خلق لکې دا غینه کې اعراض راځي او کروجنی سی خامخا راځي دا اعراض نو وصف لازم شو نو قبیل عینه نشورا بلکې څوک شو قبیل او قبح به کې د غیر د وجه راغلی او قبیل غیری حکم تاسو ته معلوم دی تقاضا کوي د بقا د مشروعیت به تفریق وکړه بهرحال زمنګ خپل دا وزم مقصد په دې کې دا دی چې دا افعال شرعیه دي نه ته شوی دا تعلق د قبیل غیری سره د منغوي او ثابت پر دلیل سره څنګه قبیل غیری سره تعلق دی لینی قبح نشتا وكذلك صوم يوم النهر شرع مشروع دا مشروع دا باصله د خپل اصل د وجنا او الامساك لله تعالی اغا روجنی بنزان بندول د دریو اشیاءونه لله تعالی خاص الله د پر پدې کې نیت را لېخه الله چې نیت پکې خپل را لې په وخت خپل وخت کې وخت مسراله نو امساک امراله نیت امراله لله د وجنا او وخت امراله ها غیر مشروع بوصف د وصف د وجنه غیر مشروع د وصف څوک دی او الاعراض عن الضيافه غیر اعراض راتل دي ضیافتنا الموضوعات هغه ضیافت چې کوم وضع شوی دی په دې وخت کې څنګه په اعراض راځي او الاعراض عن الضيافه بالصوم شروجنی چې خپل اعراض را لې به صوم تعلق د اعراض سره دی اعراض راځي د صوم د نیولو د وجنه الا اعراض نه ګوري مولوی صاحب اوس دا خبره ثابتې الا اعراض تاسو لږ برو ګورئ دنه دا خبره ثابتې چې دلته دا روجه کنيسي اعراض راځي د ضیافت الله نه یعنی قبح کې د یو داسې وصف د وجنه چې وصف لازم دی دا ثابتې قبح کې یو داسې وصف د وجنه چې وصف لازم دی ځکه چې ته په دغه ورځ کې روجه نيسي خامخا به سره راځي اعراض به راځي د ضیافت الله نه او روجه چې د مولوی صاحب روجه دا قائمه ده په وخت پوري ځکه وخت د روزي جز د روزه کې تاسو مل درې اجزا دي امساک د اشیاء ثلاثه یو نیت دوا او وخت درې نو وخت جز ده کنه او په وخت کې څه نقصان خو نشته خو که روزه نيسي دغه وخت کې نو اعراض د ضیافت الله ناراضي څه وای الا یرا تګورنه ان الصوم روزه چې دا يقوم د موجودیږي بل وخت باندې وقت ولا معیار دی دا ورس سره شراله ولا خلل فيه په دې کې څه خلل نشته نه ذاتن مشروع ده او نه چې دا يتعلق بوصفه تعلق د وصف سره دی او انه يوم عيد بوصفه کې هي ضمیر وقت تراجه دی د وصف د وقت سره ځکه دا اعراض د ضیافت الله نه د صفت د چاله د وقت دی چې وقت یعنی اختر پر روزنی سي دغه وقت راځي نو لازم دی ورسره ضیافت الله نو کروجنی سي اعراض دغه ناراضي بهرحال د اختر د ورځې کوم وخت دیغه وخت سره وصف لازم څوک دی ضیافت الله دی دا ورسره لازم دی اګه ته روجنی سي دغه د وخت دغه وصف نه سره راځي به اعراض راځي بهرحال دومره خبره زین کې کینه وي چې دا صفت د چاره اعراض ان ضیافت الله د قبح چې چا کړه دا صفت د وخت دی نه دا د تعلق د وصف د وخت سره دی وصف وخت څوک دی هو انه يوم عيد د اختر ورځ ده نفسوار فاسد نتیجه دار وته چې ذاتن مشروع ده او د وصف د وجنه بکی فساد را لې نو فاسد شونه اگر قبیل غیری حکم د قره چې فاسد وي
ولهذا يصح النظر به عندنا خیره یو لکیره ده منی سی برو گو رئی لکا نو یو سره نظر منی یو سره وی لانه کار میں وشو زبا دا اختر دوره زی روجه نیسما دا نظر با صحیح که نی با مسئله پویا شو یو سری ویل پلانه کار میں وشو زبا دا اختر دوره زی روجه نیسم نو ذاتن خو مشروع ده او دې تعلق د قبیل غیری سره ده او قبیل غیری کی خو تقاضا د بقای مشروعیت کی احکام په مرتب کیږي دا یو حکم نظام په مرتب کیږي لہذا نظر صحیح دی انا په نظر سره صحیح دی خو اختر پر زینه نسی قضایی دی براوړي کا خو نظر صحیح دی شوافی وای نظر نه دی صحیح ذکر قبیل عینی دا او قبیل عینی اصلا غیر مشروع هیڅ قسم حکم به نه مرتب کیږي حکم به نه مرتب کیږي ویږي به ولهذا دغه وجره يصح سيد نظر به بروجه باندې نظم په نظمانه ولي لانه دا نظر چره نظرون بالطاعات خو نظر په طاعات باندې روزه نیولو نظر یې کړی روزه نیول کې څه نقصان شته دی وانما وصف المعصيه متصل بذاته توجه پات شلو دای اعتراض چاله کدي سره معصیت راځي نو موږ وی معصیت چره معصیت دا چې کله تروجنی سیاله راځي او چې نفسي وي روجنی سم بده کې معصیت نشته دی توجه دا نقصان د چا د وجه راتلو اعراض عن ضیافت الله د وجه نه کنه او اعراض عن ضیافت الله چې دا علی چې کله روزه شروع کی نسی فعل شروع کی نفس وی روزه نسم د کی اعراض عن ضیافت الله راضی نو معصیت متصل د قول سره نه دی بلکې معصیت متصل د چا سره دی فعل سره دی او نظر کې خو صرف فعل وی قول وی فعل خو نه کنه قول کې نقصان نشته خو نه دی نسی بل ورځ دی ونیسی بهرحال د قول کړي نو قول له اعتبار ورکو وانما وصف المعصيه اذا وصف معصيه چې دا متصل د ذات پوری فعلا ور پوری متصل له چې کله ته روجنی شي الا ور سماسیت راځي لا به اسمه اسم پوری نه دی ذکران چې صرف ذکر یې غي پوری خو سماسیت نشته دی ای شکل ملائکم نړۍ کې ست خبرې کړي والحاصل ان للصوم جهتين جهه طاعه وجهه معصيه وليس ويحصل خبردار چې روزي لپاره دوی شي د اختر د ورځي یو جهاد د طاعت د روزنی ول خبره ده کنه یو جهاد د معصیت د ان ضیافت الاعراض راځي ضیافت الله نه سو جهاد شو دعا او د نظر تعلق د یو سره دی چا سره دی جهاد طاعت سره دی پیږي او به ول لیکلي په سرګ مخ کې په ورشي هاشم کتري ده کنه ده دا مکمل مولا یعقوب دی حتی لو سر ها ته سری کې داسي ویل مولوی صاحب امام صاحب دا خبر نقل لکه سری داسي ویلې تاسو پر وګورئ چې پلانې کار مې و شو زبد اختر د ورځې روزه نیسم تسلید اختر پر ورځ وکړه لوي سوې دا نظر صحیح نه دی ځکه دلته ډایرک اختر روز یاد کړو کدا سی ویل پلانې کار مې و شو سبا پر روزه نیسم او سبا د اختر روزي نه به صحیح ده تسلیب بهونه کې به ټیک دی خبر وګدي کې نه پروفیسور راکسته خبره لیکلې ده او باقاعده ما ګوټه کړل مال ویم به پټین باندې